د وطن مجنون ته لارې نیسي. راغواړم ستاسو په دروند استقبال کې د ځوانانو سرلښکر د حیات خان تصویر محترم سکندر ایوب خان شیرپا. د ځوانانو سرلښکر را روان دی سکندر، را روان دی سکندر، را روان دی سکندر، را روان دی سکندر، را روان دی سکندر. یو پښتون او یو سنگر را روان دی سکندر، را روان دی سکندر، را روان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سٹیج باندې موجود د دې درنې جلسې صدر ستاسو زمونږ ټولو ملي رهبر مرکزی چیئرمین جناب آفتاب احمد خان شیرپا صاحب په سٹیج باندې موجود د نیشنل پارټي the Central Committee member Senator Mir Hasil Bisanjo Sahab په سٹیج باندې موجود د مزدور کسان پارټي مشر افضل شاه خاموش صاحب د نیشنل پارټي د پښتونخوا وحدت چیئرمین باچا صاحب مختار باچا صاحب ڈاکٹر سرفراز صاحب په سٹیج باندې موجود د قومي وطن پارټي مرکزی صوبائی عہدیداران او زما ته مخامخ د پارټي اصلي سرمایه زما د زړه تر نږدې د پارټي کارکنان د پارټي عہدیداران تاسو ټولو ته نن سلام دی چې نن تاسو ثابت کړه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپا نن 45 کاله مخکې په بدن خو موږ نه اخیستلی شوی دی، په د هغه سیاست موږ نه څوک نه شي اخیستلی، د هغه نظریه موږ نه څوک نه شي اخیستلی، د هغه سوچ او فکر موږ نه څوک نه شي اخیستلی. عزتمندو د 70 په دهائی کې کله چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپا د سیاست میدان ته راووتلو نو ډېر ځوانو خلکو به دا وی چې دی به څنګه په دې سیاست کې ځان له ځای جوړوي، ځکه چې هغه وخت سره ډېرې غټې پارټۍ موجود وې، ډېر غټ قیادتونه موجود وو، خو شهید وطن حیات محمد خان شیرپا د هغه وخت روایتي سیاست خلاف ودرېد، د هغې خلاف یې اواز اوچت کړو او د هغه وخت هغه سیاست چې هغه د یو څو خلکو ته محدود و هغې په ځای عوامي سیاست بنیاد یې کېښودلو او داسې طریقې سره د خلکو په زړونو کې ځان له ځای جوړ کړو چې نن هم خلک هم داسې یاد ساتي لکه چې پرون موږ کې موجود و. د هغوی سیاست هغه وخت سره د هغه روایتي سیاستدانانو ته خطره محسوس شوه. هغوی د سازشونو تحت شهید وطن حیات محمد خان شیرپا موږ نه واخیستلو. کله چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپا جنازه موږ خاورو ته سپارله نو هغوی دا پروپاګنډې کولې چې دا سیاست ختم شو، خو د هغه وخت د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا سپایانو او ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا هغه ټول خلک غلط ثابت کړل او دا یې ورته وښیل چې د شهید سیاست چې دی هغه به ژوندی وي، تر عمره به ژوندی وي، تر عمره به ژوندی وي. بیا رونو عزتمند ملي رهبر دا ثابت کړ چې 2 ځله هغه د دې صوبې وزیر اعلی پاتې شو.
داغې نه پسته موږ باندې بیا سخت وخت راغی ملي رهبر جلا وطنو هغه وخت کې مخالفینو دا پروپاګانډې کولې چې دا سیاست ختم شو خو بیا هغه وخت کې د قومي وطن پارټۍ کارکنان د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو سپایان را پاڅېدل او هغوی دا ثابته کړه چې د شیرپو خاندان نه بغیر د پښتونخوا سیاست نشي کېدلی تاسو را پاڅېدئ او تاسو ثابته کړه چې د حیات محمد خان شیرپو مینا د ملي رهبر مینا موږ نه هېڅوک نشي اخیستلی قومی وطن پارٹی ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو داغې نه پسته وخت ګواه دی وخت ګواه دی تاسو ټولې ګواه یې چې ملي رهبر واپس راغی او وفاقي وزیرم جوړ شو په صوبې کې د قومي وطن پارټۍ 14 MPs رالل په دویم نمبر باندې غټه صوبه چې ده هغه پارټي چې ده هغه زمونږ وه عزتمندو دا تیر شوی الیکشن چې وشو نو بیا مخالفینو دا خبره وکړه چې د دې سیاست ختم شو زه ورته دا ویل غواړم چې دلته راشئ دلته شیرپو کې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو په دې مزار سره لنډ دې میدان کې تاسو وګورئ چې د خلکو سیاست ختم شوی دی او که نه یو نوی رنګ پکې راغلی دی او انشاءالله دا به ثابتوو به تاسو نه تپوس کومه بیا به راځو که نه ثابتوو به چې دغې سملو نه خو مونږ بهر ساتلی شي په د سیاست نه د خلکو د زړونو نه مونږ څوک نشي ساتلی دا به ثابتوو که نه ثابتوو به زه تاسو ته یو څو نارې راکومه د هغې جواب راکئ او بیا به نور مشران خبرې کوي سبا چې دی داسې आवाज راکړئ چې د اسلام آباد دا خلک یې واوري هغه سلیکټران یې واوري چې هغوی ته پته ولګي چې دلته کې عوام موجود دي د عوامو د زړه نه شیرپو خان ملي رهبر مینه څوک نشي اخیستلی د شهید وطن مینه څوک نشي اخیستلی سبا چې دی کارکنان قومي وطن پارټي